الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نردا ژوندون د دنیا په مقابله د آخرت کی خو صرف لوبه تماشه ده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان او کور د آخرت د همیشوالی دی لو كانوا يعلمون کاش کتاسو پویده فاذا ركبوا في الفلك پس هر کله چې دی سوار شیدا مشرکین د مکی کشته کی دعوا الله مخلصین له الدین نو بیا یو الله واړي چې خالص عبادت کوونکی فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون نو هر کله چې هغه ول نجات ورکی د اوبونا او اوچتېږي بیا دی هغه سره شراکت دار جوړي لیکفروا چې ناشکریو کی بما آتیناهم د الله په انعاماتو ولیتمتعوا خیر دی دنیا کې د فایده والی فسوف يعلمون زرد چې پویه بشي آخرت کې اولم يروا دی سوچ نه کوي ان جعلنا حرما آمنا چې وګرځو موږ د دې دپاره د حرم شریف زید امن ويتخطف الناس من حولهم حالانکه چکول بکول خلقو د دې دپاره د چاپیرنا تختول به دی خلقو د چاپیرنا اف بالباطل یؤمنون ای دی په ناروا و یقین ساتي وبنعمت الله یکفرون او د الله په انعاماتو ناشکری کوي ومن اظلمو سوک د زیاد ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې په الله دروغ جوړي او کذب بالحق یا حق ته دروغ وی لما جاءه کله چې وته مخامخ راغی الیس فی جهنم مثوى للکافرین ولې دوزخ کې ځای نشته د کافرانو دپاره والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې محنت کوي زمونږ په احکاماتو باندې موږ به ورته لار سمه کړو وان الله لمع المحسنین بېشکه الله پاک ملګری دی په اجر ورکولو کې نیکوکارو ته الله پاک د صورت خاتمه هغه په دې رکوع کې په خپلو احساناتو سره کوي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ته دی مشرکانو د مکی ته ووایه چې دا کومې زندګۍ پورې هغوی انښتي دا کومو فایدو پورې چې هغوی انښتي دا عارضي دي صرف د ایمان نه راوړو وجه دا ده چې د مسلمانانو حالت کمزور دی او که موږ ایمان راوړو د غیر چاپیره قبیلو والا هغه به دا خپله بېعزتي وګڼي چې زموږ د دین نه واړې د زموږ بوتان یې پرېښودو او موږ سره به بایکاټ وکړي نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې ته دا خبره واضحه کړه چې تر څو پورې د دې د مالی نقصان او د دې د افرادي قوت د کمیدو دې ته خطره ده نو عمل حیات الدنیا الا لهو ولعب د آخرت په مقابله کې د دنیا مثال هغه د لوبې او د تماشې دی یو لوبې او یو تماشې د لوبې نه به موږ مقصد والو د ټیم سیزو چې هغه چې کوم دی نه هغه کرکټ دی فټبال دی هاکي ده چې د هغې بس یو ټیم د ګنټه دی 2 ګنټې دی 3 ګنټې دی بس خلک یې تماشه وکړي او ختم شي دا لوبه ده او تماشه دا ده چې ماشومان هغه کوټاڼۍ جوړي کړي او لته وله ورکړي ویې غورځي دا تماشه ده یعنی فضول کار یو فضول سیز هغه شیز چې د هغې ټایم مقرر یا فضول دی بس هغه ټایم کې که ته څه کولی شي وبکې که ټایم کې دې څه ونه کړو نو هغه وقتي خوشحالي او غم دی الله وایي د دنیا مثال د وقتي خوشحالۍ او د غم دی نو دا ځان له مستقل د خوشحالۍ یو ځای جوړ کړي په دې کې داسې یو عمل وکړي چې هغه ستاسو دپاره په آخرت کې د خوشحالۍ سبب وګرځي ځکه چې وان الدار الاخرة لهي الحیوان د آخرت انجام چې چاته څنګه ملو شو هغه د همیشوالي دی هغې لره خاتمه نشته نو د هغې دپاره کوشش وکړئ لو کانو یعلمون که تاسو پوهېږي حضرت ابوبکر صدیق
رضی الله تعالی عنه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا د جهالت په دور کې ډېر ښه دوستان وروستو مو خو د دې دوستانه د ایمان نه مخکې وه ځکه چې دا دواړه د کپړې تاجرانو دواړو به د کپړې روزګار کوو نو د عثمان رضی الله تعالی عنه دا طریقه وه چې هغه به په هر یو کار کې د ابوبکر صدیق نه تپوس کوو مشوره به یې ترې اخسته یاره دا کار وکړم دې ته مې اراده ده دا وکړم یاره کمې میلې ته ورشمه یاره چا سره روزګار وکړمه په څه طریقه وکړمه دې وخت کې به ماله کم روزګار ښیي ابوبکر صدیق بوله په نیک نیتۍ باندې مشوره ورکوله او هغه به په هغې کې ګټه کوله همیشه دپاره د هغه په اعتماد و بس د ابوبکر صدیق خبره به یې ښکته نه غورځوله چې کله پیغمبر علیهم السلام د خپل بعثت اعلان وکړو او حضرت ابوبکر صدیق ته ایمان پیش کو هغه ایمان راوړو د هغه نه پس دوو کسانو نورو ایمان راوړو څلورم کس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ابوبکر صدیق ورپسې لړو هغه ته وی نور کله ته زما نه مشورې غواړي او زه دله مشوره در کومه او تا ته اندازه ده او پته ده چې زما مشوره چېته غلطه ني زما په مشوره کې تا نقصان نه دی کړی دې نه دله زه یو بن مانګې مشوره در کوم تا رانه نه ده غوښتې زه درله در کوم هغه به ته وی ابوبکر زه درنه وغواړم او په هغې کې زما فایدې او نن درنه ما نه ده غوښتې او ته ما له مشوره راکوې په دې کې خو به زما سراسر فایدې بالکل او په ذهن کې دا خیال و چې یاره ابوبکر به ما ته وایي چې یاره کپړې دې نه دي پلانکي طرف ته اوسه د کپړو دا روزګار دې نه پلانکي سره وکړه پلانکي سره شراکت وکړه پلانکي میلې ته ورشه هلته به ستا ډېره ګټې ابوبکر صدیق ورته وی تا ته پته ده ما ایمان راوړی دی او ورته یو ما ته پته ده ورته وی زه تالم دعوت در کومه چې هغه پیغمبر چې هغه د یو الله خبره کوي هغه د انسانیت د مساواتو خبره کوي او هغه د الله د بندګانو سره د نیکۍ خبره کوي په هغه باندې ایمان راوړه عثمان رضی الله تعالی عنه ورته دویمه خبره ونه کړه ورته وی چونکې تا باندې زما اعتماد د ستا مشوره همیشه دپاره د فایدې راځه چې ځو داسې دوستان وي چې هغوی په هغه دوستۍ کې دومره حد ته رسېدلي د اعتماد نن سبا زمونږ هم دوستان دي چې مونږ وایو یاره په پردي سړي سره چې کوم دی نو ما یو دوکه وکړه دا به رانه تپوس کوي د خپل دوست خو رانه نه شي کولی د حیا د وجې نه اول نه دې ورسوه بیا به نورو سره ګورو نیغ لړو پیغمبر علیهم السلام له هغې سره کېناستو او پیغمبر علیهم السلام ته ووی حضور پس ما ته کلمه ووایه دویمه خبره یې ونه کړه نه څه مطالبه وکړه هېڅ یې مونه وي وی ما ته کلمه ووایه چې کلمې ورته ووی وی حضور په ابوبکر باندې ما همیشه دپاره اعتماد کړی دی او نن هم ما په ابوبکر باندې اعتماد کړی دی چې ما ایمان راوړو ما ته د اسلام هغه اصول بیان کړه چې هغه ماله په آخرت کې ځای جوړ کړي داسې عجیبه ایمان و بس مخسره یو مالدار انسان او هغه فوراً د دنیا نه زړه اوچتېږي او د آخرت سوچ شروع کوي منګه خو ګور ته خپې ورښکته ګو د آخرت سوچ مونی تر آخره پورې هم دا خیالي چې یاره زه به لا چې کوم دی نو یم او د هر څه فایده به زه علمه سبا تې روان یم یو خو ګارنټي د انسان هسې هم نشته خو چې کوم یو سړی هغه د 50 نه وړي نو بس د هغه دپاره خو اینی ټایم سم کیدي شي هته خو د خپل ځان پته بیا موږ د دنیا نه ګوتې نه وباسو دا هم ګورو چې څوک دنیادار دی نکه هغه تللی دی نو چې چا دپاره یې څه کړي دي ورپسې هېڅ هم نه دي کړي خو دا شیطان موږ دوکه کوي را دوکه کوي پیغمبر علیهم السلام ورته ووایي وی چې الله سره یو سودا وکړي نو یو پلس خو الله اسم اعلان کړی دی خو چې هغې کې ستا څومره زیات نیت صفایي دوره یو پلا متناهي باندې الله پاک قبلی نو چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې قحطو ابوبکر صدیق چې کوم دی نو هغه وفات شوي عثمان رضی الله تعالی عنه قافله راوسته 100 اوښانو دغه ورته وی عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی ابوبکر
ما باندې یو په 15 را خرڅ کا، زما رعایت ډېر ضرورت دی، زه به د خپل رعایه باندې صدقه کوم تقسیمو مې بي. عمر دغه ورته وي، عثمان ورته وي، عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وي دا نقصاني سودا ده. هغه ورته وي ته د خلکو د مجبورونه فعله لې، زه درنه یو په 15 لمه او په د خپل رعایه باندې تقسیموم. هغه ورته وي ته که هر څه وی که نه، خو بس نه در کوم دله یو په 15 باندې. نو هغه د ګریوان نه ونیسه داسې ویې جوړه کو. عمر رضی الله تعالی عنہ جلالي طبیعت والا بنده و، ورته یې وی زما خو در باندې ډېر غټ اعتماد و چې ته خو به داسې نه یې. عثمان رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې راغلې، په ژړا شو، بس فوراً پرېښود. ورته وی ما تا ته ووایي چې ستا دا سودا زما دپاره د نقصان ده، ته زما نه یو په 15 لې او الله زما نه یو په 10 باندې لي. دا 100 واړه ما دا وقف کړي دي مسلمانانو ته، دا 100 واړه اوښان زما د طرف نه وقف دي. داسې یو بنده و. د څه نه پس الله پاک وایي دې ته ووایه چې کور د آخرت مستقل دی، او وی چې کله ایمان راوړه د هغې نه پس چې کله به د جمعې ورځ و میله به لګېده، هغې کې به غلامان او وینځې خرڅېدې، او په هر جمعه باندې به عثمان رضی الله تعالی عنہ یو باندې 40 غلامان په بله باندې 40 وینځې اخېستې او ازادولې به. او که چېرې برابر به نه شوې نو دا نه چې بس دېڼې میله ونه شوې، نه په بله جمعه باندې بیا هغه چې کوم برابر شوي نه یا بیا ورسره ملګرې کړې تر وفاته پورې د هغې دا طریقه وه. او پیغمبر علیه السلام له یو پیره روټۍ کړې وه، نو چې پیغمبر علیه السلام به قدم واغسته نو هغوی به فوراً ښکته شو، په قدم باندې به یې نښه راښکله. نو چې کله ګیټ له ورسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو عثمانه دا ته څه کوې، ته زما په قدمونو باندې نښه راښکې. ورته وایي حضور دا زه شمارم، ستا دا قدمونه زه شمارم، زه پې ځکه نښه راښکم چې زما کور ته تا څو قدمه واغسته. ما الله سره وعده کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څو قدمه واغسته زما کور ته دی تشریف راوړي، د هر قدم په سر کې به 100 غلامان ازادو. دغه وجه دا چې څومره موده وشوه صدۍ پې واوړې دی، لیکن د عثمان هغه نوم په ذوالنورین یادېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته 2 لوڼه واده کړې وې، چې یو وفات شو دویم یې ورته واده کړه، او ورته وایي که زما 100 لوڼه هم وي عثمان ما به تا ته په نکاح کړې وي نمبر په نمبر. نو هغه هم یو امتي و، ولې هغې هغه دین په اصل کې په اصل صورت کې هغه خپل زړه ته کوز کړی و. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام لو کانوا یعلمون، کاش کدی پوهېدی چې څوک پوهېږي نو هغه دنیا سره دوره مینه نه کوي. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، کله چې دې کشتۍ کې سواره شي څوک، دا مشرکان، دا ټول غیر مسلمان او دا ټول ګناهګاران، بلکې هر یو انسان. خو دلته کې دې نه مقصد مشرکان د مکې دي، نو دی بیا یو الله بلی، ولې هغوی خو به یو الله نه بله که نه، هغوی خو یو الله خو ټول مني، خو سره به شریکانان او نازولي جمع کړي، نو دی یو الله ته بیا وي دا اوس د دې وړو کار نه دی، دا اوس د هغه لوی الله کار دی. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، کله چې دوی اوښې ته راشي نو وي پلانکې بابا را په مدد شه، پلانکې پیر صاحب دوا راته راورسېده. الله پاک وایي بیا پکې ذمهواره او نازولي راشي، زما ناشکري کوي، بیا دا نه مني چې دا خو دوی ټول پرېښي دغه ځای کې، دغه بابا او دغه پیر ته د کوم ځای کې یادو، هلته کې خو یو الله ته چغې والی، چې کله رابر شي الله وی بیا ما سره شریک جوړوي، په دې باندې الله خفه کېږي. لیکفروا بما آتیناهم، چې دوی انکاریان شي زما د احسان نه، ولیتمتعوا، خیر دی دنیا کې د فایده والی، چې څه زړه مني هغه دې وکړي. فسوف یعلمون، زر دی چې به د خپل عمل باندې به خبردار شي. اولم یرو، دی سوچ نه کوي، دی غور نه کوي، انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، د دې دپاره موږ حرم ځای د امن جوړ کو. اوس چې دوی کوم طرف ته هم ځي د قافلې په شکل کې مال او سامان وړي، خلک وایي دا سیدان دي، دا د مکې خلک دی، دا د پیغمبر د کلي اوسېدونکي دي، نو دوی ته وی آی پي پروټوکول میلاویږي. هغه غلا ډاکه خو لا پرېږدوه، دوی اوس د بادشاهانو په شانتې وخت تېروي. نو چې یو داسې دین چې دین نه دی منلی او د هغې د اوس نه د دوی دپاره دو رامند که دا دوی ومنو نو دوی ته به د هغې څومره فایدې میلو شي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون، په نارواو باندې یقین شته او د الله د انعاماتو نه ناشکري کوي. ومن اظلم، څوک دی زیات ظالم، ممن د هغه چا نه ابترا علی الله کذبا،
چې په الله دروغ جوړي او کذب بالحق لما جاءه یا حق ته دروغ وي الله وی په الله دروغ جوړو سری په ما دروغ جوړو سری دی حق ته چې ما ته محکمات راولېږلو هغې ته دروغ وي الیس فی جهنم مثوی للکافرین ولې د دې دپاره ځای نشته د دې کافرانو دپاره ځای نشته په دوزخ کې الله وی د دې دپاره پکې ما بلا شي ځای هغه جوړ کړی دی مقرر کړی مې دی بلکې دوزخ مې جوړ کړی د دې دپاره دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او هغه کسان چې ای مجاهده کوي یعنی محنت کوي زما په احکاماتو باندې چې کوم حکم ولا زه ورکوم د پیغمبر په ذریعه باندې نو په هغې باندې عمل کوي په هغې باندې ځان پوهوي د هغې موافق د زندګۍ تېرولو کوشش کوي د خپل وس مناسبو الله وي نور هزار ورته زه سموم توفیق نور په ما باندې دی طاقت په ما دی د انسان صرف سعی ده او نیت دی وان الله لمع المحسنین الله ملګری د نیکوکارو دی هم به په دنیا کې د عزت او د راحت خیال ساتي هم به په آخرت کې ساتي بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نری دا ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې خلوب تماشه ده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان او بشک انجام د آخرت بدل د آخرت هغه د همیشوالي دی لو کانوا یعلمون کاش که دا خلق پوهېدی فیضا رکیبو فی الفلک کله چې دي ځي په سفر او سوارشي کشتۍ کې دعوا الله مخلصین له الدین چې تکلیف پرې راشي بیا صرف د الله نه سوالونه کوي فلما نجاهم الى البر کله چې الله ولا نجات ورکړي اوشي ته اذا هم یشرکون بیا ولدي شریکانان جوړوي لیکفروا بما آتیناهم چې انکاري شي د الله د انعاماتنا ولیتمتعوا لږه فایده دی والي د ژوند نه پس سوف یعلمون زر دی چې پوهه بشي اولم یروا ولې دي سوچ نه دی کړی انا جعلنا حرما آمنا چې موږ ګرځولی دی د دې دپاره حرم ځای د امن ویتخطف الناس من حولهم حالانکې مخکې به اوچتول دي خلکو اغوا کول به دي ویستل به دي خلکو د چاپېره افا بالباطل یؤمنون ای په نارواو باندې یقین ساتي و بنعمت الله یکفرون او د الله د انعاماتو نه شکري کوي ومن ازلم سوک دی زیاد ظالم ممن د هغه چانه افترا چې جوړی علی الله کذبا په الله دروغ او کذب بالحق لما جاءه یا په هغه حق باندې چې پیغمبر دی او کلام دی کله چې هغه راغی الیس فی جهنم ولی نشته په دوزخ کې مسونځې للکافرین دپاره د کافرانو والذین جاهدوا فینا هغه خلک چې هغې محنت کوي زموږ په احکاماتو کې لنهدینهم سبلنا موږ به ورته لاره سمږو وان الله بشک الله لمع المحسنین ملګری د نیکوکارو دی